ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال واقصد به مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. محترم حاضرين ردیب پہلو سے مردر زہر رسیدن کو اور پیغور و دفاع شہمارا غلو مرگرو دا اللہ دا نعمتونو او دا احسانونو نا
یادو نعمت اور یادو احسان دادے چې الله نیکان او صالحان اولاد چاله ورکړي. یو حدیث کې راځي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث. کله چې بنده وفات شي نو بیا نور عمل نشي کولی. دا هغه د خپل عمل هغه دروازه بنده شي مګر هغه درې عملونه دي چې د هغې فایده او اجر هغه ته رسي. یو د هغه نه دی او ولد صالح یدعو له، نیک بچه چې هغه د هغه مور او پلار دپاره دعاګانې غواړي، دعا ذکر کړه، یعنې عبادت کوي، یو نیک عمل کوي او مور او پلار به هغې کې هغې د هغې اجر الله هغې ته رسوي. دا یو اختلافي مسله ده چې د اولاد یا د مور د بل چا عمل بنده له فایده ورکوي او که نه. امام شافعي رحمه الله هغه وایي چې عبادت مالیه فایده ورکوي، خیر خیرات کوي مړي پسې، د هغې اجر د هغې ثواب مړي ته رسي. و بدني عمل چې لمونځ کوي یا بل نفل کوي یا بل څه، د هغې عمل اجر ورته رسي، ځکه چې الله وایي ان للانسان ما سعی. انسان دپاره وليس للانسان الا ما سعی. نشته انسان لا مگر بدلا د هغه څه چې د کړي خپل عمل، نو د بل عمل فایده نه ورکوي. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه چې موږ د چا په مذهب باندې یو، نو هغه مالی عبادت هم فایده ورکوي، بدني عبادت هم فایده ورکوي. ځکه د ځای اطلاقي په اهم شي او اهم شی د ایمان لایق مطلب دا دی چې نشته انسان لا بغیر د خپل ایمان، چې خپل ایمان پکې موحد وي، نو هغه له بدني عبادت هم فایده ورکوي، مالي عبادت هم فایده ورکوي د بل. اگر خپل ایمان پکې نه وي او مشرکي، نو که هغه پسې بدني عبادت کې او که مالي عبادت کې نو فایده نه ورکوي. او د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه خبره ډېره غوره او بهتره ده. یا الله د نعمتونو یو نعمت دا دی چې چا له نیکان صالحان اولاد ورکړي. نیکان صالحان دا مطلب نه چې هغه معصوم دي او د هغې نه ګناه نه کېږي. معصوم او بالکل پاک هغه انبیا علیهم السلام وو. د هغوی نه بعد چې څومره انسانان دي نو د هغوی نه ګناهونه کېږي، خو الله معفون واده دی. د چا نیک عمل زیات دي، د چا بد عمل زیات دي، نو موږ وایو دا نیک دی او دا بد دی. نیکان اولاد دا د الله نعمت او د الله احسان دی. قرآن کریم کې الله یو خپل حقونه ذکر کوي، یو د انسانانو د مخلوق حقونه ذکر کوي. خپل حق ذکر کوي چې زما عبادت وکړي، ما سره شریک وګرځوي،
मासर इंसान मगर हुई और जब मखलूक हाथ से कर गई राजा मुख्तलिफ किस्म के मखलूक भाई की बच्ची दी, भाई के खजाना, भाई की गाँव दी, भाई के रिश्तेदार दी, भाई के यतीम दे, भाई के गरीबानान दी, डाकून से औजाई की मुतदीनों के अवल हक दखबरात का बाद मोर अपलार है जो मोर अपलार में हक दे लाला एहसान और लाला मेहरबानी हुआ चाला बनीगिरी के यो बच्चे ना चाला वर्ग चाले कानू मोर में कवा प्लान में कुर लाला ने बच्चे वर्ग मुशारत जिसे लोगों की और आना की होता वक्त में मोर के स्वाद और राजन में पारा प्रोग्राम जोड़ कर उनका ताशुर आगुन जिसमान अमर दात दी अजर और स्वाद और ऐसे तो ये सुन्नत बयान उसी ज़िंदगी खबरी उसी दिन खबरी उसी और एक ताजर वैसी अल्लाह की चाला दागी गुनाहों में माफ किए और याद दी अजर की और अल्लाह ने आगे जान किस्ता की वावाना अल्लाह पर हज जिक्र की याद मोर अपना हज जिक्र गई या साहबी है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दार साहबी से आखिरी वक्त के नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि उचरा नबी सब कुल बात करो क्या तक दे रसूल और ज्यादा अहादीस बुद्ध में नकली चिकन दुनिया की मौजूद थी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर सलाम ये सरे राले और तो इन्नली इमरातुन व नौवी ताकुल भी तराकिया समाज सरा और मां तमोर वो इजला तलाक का दे तलाक वर्गा अगर तलाक नहीं तलाक का यहाँ पर तलाक हो अगर तस्वीर देखो अपना हाथ देखो जहाँ की दादे तो सुनाया कि नुकसान ही अवमाना तो सही खबर है तलाक वर्गा कि नहीं जाने बनाते दमोर बनाते द्वारा बुलाते नागोर का जीवन जवाब वर्गे इसे हरा खलक को दबार हुआ इसे हरा गान खलक को दिल काबिल बिन दियारू नागोर तो ही जमात नबी अलैहिस्सलाम का रोली समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनवार बिलौसत व बाद जन्ना मर्द नबी अलैहिस्सलाम का रोली जमात जन्नत बेहतरीन बड़ा दुनिया दरवाजा तो चाचे बोसी जान लगा दरवाजा उठे जब लाल को राहत के बुनियाद पूर्ण बसूर जगह उबदा हदीस के राजी या सरे राग नबी इस्लाम धोई मनो गनो या रसूल अल्लाह चा सरे साहब कमावा दाता रसूला वला अल्लाह रसूल दाता पैगंबर चा सरे साहब कमा बाला उम्मकान नबी इस्लाम को मुर्सल हिसाब का क्या सरे वलिकाला सुबह क्या चा सरे हिसाब कमा
بیا د چا سره احسان وکړه نبی علیہ السلام ورته مور سره احسان کوه په څلورم ځل هغه بیا وایي کاله ثم بیا د چا سره احسان وکړه نبی علیہ السلام ورته وایي ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب بیا د پلار سره احسان کوه بیا د خپلو خپلوانو سره احسان بیا د خپلو خپلوانو سره احسان درې ځلې ورته مور سره احسان وکړو ځکه مور درې تکلیفونه یوازې اوچت کړي بچه په ګېډه ګرځولی په ګېډاش کې تکلیف وي د هغه په لګولو د هغه په ګېډه په لاسو ګرځولو تراکې ګرځولو کې تکلیف وي یا وروسته پلار په تعلیم او پرځای کې شریک شي نو د مور حق د خدمت درې چنده زیات و د دې وجې نه هغه ورته وایي پلار د جنت د مینې دروازه ده نو د مور به څومره حق وي څومره به حق دی د مور او د پلار په دنیا کې خلک هوښیارو ته ګوري او د هوښیارانو نه سبق اخلي نو قرآن کې کله کله موږ ته د هوښیارو کیسې او واقعات او دا موږ له یو تعلیم راکوي یو سبق راکوي چې موږ د هغې نه تعلیم والو د هغې نه سبق والو دا نه چې کیسه وایي د تعلیم او د سبق دپاره یو سړی څوک د ایوب علیه السلام فرعون څوک د حضرت هود علیه السلام د مرګونو نه خو بهرحال پخوا زمانه کې پخوانیو حکومتونو کې یو سړی وویل شوی د هغه د لقمان حکیم لقمان حکیم ډېر هوښیار و ځکه د هغه خبرو کې حکمت و خلک وایي وایي یو ځل خپل مشر ولیږي چې دا که خوږه غوښه راړه نو هغه زړه او ژبه راړه بیا یو ورځ په بعد یې ورته وایي دا که ترخه غوښه راړه نو هغه بیا زړه او ژبه راړه هغه ورته وایي خوږه دې هم دا راوړې وه ترخه دې هم دا راړه نو لقمان حکیم ورته وایي لسان الفتى نصف ونصف جماله لسان الفتى نصف ونصف جماله فلم يبق إلا سورة اللحم والدم إنسان من جبلان جبلات كجبع وجناتنا لرقي مجاه وها ونكره بها آتخار کیونگی و بندہ کیونگی انسان کو مجھنا مجھبان دے انسان دے جبے خوگی یا خوگی خبری گئی دشمنان جان لگوستان کی اور جبے تارکھائی یا خوگی دریشی مخبر زان لپریدی کی انسان کو بدی انسان دے بائی سڑے داغا پخنی گیا وقت کترے ناس دے چې خبره کوي نو کنځل باندې راځي ناکاره ژبه لا څوک بلوي حدیث کې راځي ان من شر الناس من وضع الناس اتقاء فحشه یقینا ناکاره په انسانانو کې هغه انسان دی چې خلک هغه د دې وجه نه پرېږدي چې د هغه د بدخویان نه یېرېږي نن سبا بدخویي دا خلک یې پریشان ګرځولی او هغه خلک پرېږده زموږ د طالبانو مولیان کنځلې بدرګې بدخویي او دا یې عادت دی چې خلک ویرو روغ واچو خلک ویرو نو کله کله به نوره سړي پرېږدي او داسې ویښته به پرېښودي چې د دنیا په چان به ګنښتي او
ځان داسې کړه چې خلک تا ته راځي، تا سره مینه کوي، ستا خبرې ته غوږ دي. لباس داسې کا، هولیه داسې کا چې خلک تا ته رانږدېږي، ته خلک یارو ناکاره هغه چې خلک هغه پرېږدي وجنه چې هغه له بدخویۍ نه خلک یېرېږي. نو چا ته به ډېره ترخه وي، څوک ورسره کېناستی نه شي، چې کېنې نو ماته د بل کار وي بغیر د بل رګو د بلو خبرو نه. زړه به یې ګنده وي، نو هر چا ته باید په زړه کې وټوټي. دا خو انسان نه دی. هغه لقمان حکیم هغه خپل بچي ته یو وصیت کوي، او وصیت موږ ته قرآن ذکر کړو. په هغه وصیت کې هغه دا دواړه حقونه کوي، د الله حق او د مخلوق حق. د الله حق اول ذکر کړي، نو هغه بچي ته یا بني لا تشرک بالله، بچیا دا الله سره شریک مه ګرځئ. نو الله سره شریک څنګه؟ تش دا نه چې ته وایې هغه د الله سره شریک ګرځولو، بتپرست مشرکان دي او نور نه دي. نه نه، شرک وایي برخې او حصې ته، چې د الله سره د برخې او د حصې وعده وګرځئ. برخه په ذات کې یا برخه په صفاتو کې د الله صفت راوالي مخلوق له ورکړي. لکه الله بغیر د ظاهري اسبابو نه هر څه ویني، او ته چې څوک ناشنا خبره وکړي نو ته وایې ته څه یعنی مطلب دا چې څه بار څه کوي، دا به تا څه د الله سره حسابدار دی. الله بغیر د ظاهري اسبابو نه ټکر او نقصان ورکوي، فایده ورکوي. او ته وایې نه چېړ ملنګانو، ملنګ سره ونه چېړې، ټکر به درکړي او نقصان به ورته ورکړي. نو بغیر د اسبابو نفع او نقصان ورکوونکی یو الله دی، چې ته بل څوک مالک د نفع او نقصان وګرځې. لکه زموږ په ملک کې به وي مه کوه ګورې زیارتونو سره مه چېړه، کټ به ورباندې وایو. نو په هغه غریب څه خبرو چې هغه راته په تا یې کټوي، کله به یې وي مه کوه ګورې ټکر او نقصان به درته درکړي. دې ته وایي شرک. او دا دومره لوی ناکاره مرض دی چې چا شرک وکړو د هغه نه حج قبلېږي او نه لمونځ قبلېږي او نه روژه قبلېږي. او چې چا شرک وکړو نو همیشه جهنمي شو. ځکه الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله بخښنه نه کوي چې الله سره شرک وشي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نو شرک یو ناکاره مرض دی، او چې چا شرک وکړو که سړی او که ښځه نو نکاح یې مات شه، اولاد یې حرامیان پیدا کړي. الله دې موږ د شرک نه وساتي. چا شرک پېژانده او چا توحید پېژانده. د شرک او د توحید فرق، بېلتون او جدایي، دا الله یو تن پیدا کړ په پښتنو کې، هغه خلکو ته وښودل. هغه دې کلي ته شپېته پنځه شپېته کاله مخکې راغلی. هغه وخت کې راغلی و چې په دې کې څوک ملګری نه و، او هغه وخت کې راغلی و چې هغه ماشومان به نن بوډاګان دي. نو هغه د شرک او د توحید فرق وکړو. نو هغه وایي زه توحید بیانوم، او هغه وایي زه موحد یم. دا آسان کار نه، دا ډېر ګران کار و. لقمان حکیم اول د شرک رد وکړو، دویم هغې پسې ذکر کوي ووصینا الانسان بوالديه
زماسا دبل تکلیفنا ومثالو فی آمینه او جدا کون دے دپائینا دو کرنو کی دی اور نیم کال بیارو سے ذکر کرے ان اشکر لی ولوالدیک الی المسیر چه زمان شکر باسا ولوالدیک استاد مورا پلار مورا ځان ذکر کر مورا پلار ورپسې لاړ نو د مورا پلار شکریه څه ده شکریه دا چې مورا پلار سره احسان کوه ژوندي د هغې خدمت کوه که د هغه قیمتي کوم نه ده د دنیا په امورو کې خدمت کوه کټ ورته سم کا بستره ورته سمه کا چاپی ورته وکړه ما ته یاد دي زما پلار بیمار او د ژمي شپه وه هغه وختي خوږېدې نو زه د هغه خپل ته کېناستم ما ورته چاپي کوله دوايي هغه وخت کې به خوړه نو هغې کې هغه ویده شو ما سوچ وکړ چې که زه چاپي بس کوم نو هسې نه چې راویښ شي نو ما هغه چاپي کوله ورته ما ټوله شپه پلار له چاپي وکړه او چې د سهار بانګ شروع شو ما هغه تهجد له پانځېده او چې قسم بوډا وی الله اکبر نو ناڅاپه راویښ شو ما ته ویل څه کېږي نو ما چې تاسو له مې چاپي کوله ویل ته ویده شوی دی ما خیر دی چې پوزو ته بوده به شم نو هغه اودس وکړ هغه موضوع کړ او ما چې موضوع کړ نو هغې نه پاس ورته شو خو د هغې سیلان الله باندې راکړه زه چې کېدم نو طالبان راټوله کي چاپی زه چې کور ته لاړ شم ستړی ستومانې نو زما بچی راشي چې کله زه وده کېږم د اخمې اوږدې لنډې کوم خوږېږي نو بچی راشي نو یې راله په خپلو ګرځي هغې زه وده شم نو هغې ګرځي چې راویښ شم زه وده شوم زه ځای بس خوب راځي نو هغې خپلې کمرې ته لاړې شي زه وده شم دا هغسې لخت راکوي چا چې د مور او پلار سره مینه کړې ده او د مور او پلار خدمت کړی هغوی د الله د هغې سزا ورکړې ده او چا چې نه ده کړی هغې هم سزا لیدلې ده خپل خدمت که غواړي د مور او پلار سره مینه کړو چې بوډا شي بیا خو هغه خوی د ماشومانو شي نو چې ته ماشوم وي او هغه درسره نوره ګزاره کړله نو چې هغه بوډا شي نو ټول سره ګزاره وکړه نو بیا کله کله داسې وشي چې د دین نه ناخبره وي هغه د مور او پلار بیا پېژني نه هغه د مور او پلار خیال نه ساتي دې وجې الله وایي ان اشکر لي ولوالدیک ورپسې وایي الی المصیر ما ته راتللي حساب به ورسره څه کوم که زما حق کې د کمې وکړ به ورسره حساب کوم او که د مور او پلار حق کې د کمې وکړ هم به درسره حساب کوم خو یو خبره یاده ساته هغه دا چې کله کله زما او د مور او پلار ستا د مور او پلار مقابله راشي زما حق دی او مور او پلار درته وایي دا مه ورکړو زما په توحید کې در سره جګړه کوي تا ته وایي ته به شرک یې مور او پلار د شرک ته لمسوي نو چې زما مقابله کې راغله بیا به نه مني ځکه بیا هغه حق زیات و نو ورپسې وایي وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما که جګړه کوي تا سره په دې خبره چې ما سره شریک وګرځې فلا تطيعهما نو په منځ دې دواړو بیا یوازې مور پرېږده یوازې پلار پرېږده که دا مور او پلار دې دواړه وي نو بیا به دې دواړه هم نه مني
یو صحابي دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغی ورته وایي زما بوډای مور ده او ما ته وایي والله لا أدم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قسم بالله زما یو ټوټه ډوډۍ نه خورما یو ګوټ ډوډۍ نه کوما تر هغې چې ما په محمد باندې کفر وکړي که د محمد نه نه جدا کېږي نو ما ټوکرتال کړی دی نو ډوډۍ خورما نو بس کما زه څه وکړم نبی علیہ السلام ورته وی وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا که دا دواړه در سره جګړه کوي په دې چې ته ما سره عزتدار وګرځې نو دواړو به نه منې د دواړو به خبره نه منې وصاحبهما فی الدنیا معروفا اور دای سره مارګرتیا کو پکارو دنیا کې په دې طریقہ خیر دې کټو تکیدا بالا په تکیدا خیال وساتا وتبي سبيل من انب اليا ولا دې ما خبره دې راهمه چې الله په خپل ځای دی د مور خپل په خپل ځای دی خو بیا په چاپ کې په کلی کې په محلات کې مشر او کشر باندې نه پیژني مولا او عالم باندې نه پیژني خو سره وای نه بس غیر مقلد باندې چانه نه نه بیا به ګوري دي دا چې څوک وایي دی او الله ته انابت کوي دا نو تابعداري کوي وتبي سبيل من اناب اليا تابی شاد لاری دا غچا چلما درا گردی ثم الی مرجعکم بیا ما درا دلستا سکی فانبئکم بما کنتم تعملون تاسو به خبر کن باغ باندې چې تاسو کولا ورسره خپل ته خبرې کوي یو راځي راځي اول الله بیا نور اکبر الله رسول مخکې مور الله بیا وتبي سبيل من اناب اليا بیا ورته بچیا کله ورته تعبیر او عمل دي پاسمانو کې او په سمګه کې الله به راړي او الله ته پتا بیا وایي بچیا مسکارا او امر بالمعروف او نهي عن المنکر کو دامنا چې صرف الله کدا کومه د مور خپل او مولای سے تابعداري کو دشمنه نه ستامي او ذمہ داری ده چې خلکو ته د خیر لارې کې او که څوک غلط کار کوي دا هغه نه به هم باندې کې وتوا دا پکا دې یتیمان مخرا چې موږ دې یتیمان مخرا دې خیرات ته باندې نو خیرات کو کنه باندې مو سره ته یې مور پسې کړو خیرات وایي نو باندې دعا نه باندې نه نه امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې نو چې دا کې نو خلک به ګلونو راځي عزت ورته کوي احترام ورته کوي زندګار پر پسې وایي نه نه کله به داسې کېږي کنسل به کوي بدراتي به کوي ستاس بکاوه بکئی واصبر علی ما صابر صبر کوا باغ چتا ترسی ان ذالک من عزم الامور دا د پخو کارونه دا د ځوانانو کار دی نو بیا معاشري سره بسکی نو معاشري د دوی ولا تصغر خدك للناس خلق ته وګوز مروه چې تا دې یارو دولس پکې بچاوي او تدې دریو کړی ورګوز مروه ولا تمشي في الارض مرحا او سمکه کې مس مګرځا معاشري دې راوځي چې مستی پکا ولا تمشي في الارض مرحا واغفر من صوت في مشي درمیان روي کو پختا
نه د خپل صادر مطابق پې کوو بعضې ګټي لس او لګی شل نو بیا قرضایي شي او بعضې چې څه ګټي نو د هغې نه 1 روپۍ ترې میږې هم نشي وړي نه درمیان روي کوه واقصد فی مسجد وغضض من صوتک او اواز بس کا د سړیتوب خبرې کوه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ناکاره په اوازونو کې د خر اواز دی مطلب دا اواز د سړیو کو خبرې د سړیو کو د انسانانو کو دا موږ ته قرآن ښیي معاشره سموي چل راته ښیي و افسوس دا ده چې موږ قرآن په صحیح نظر باندې ونه کړو علما یې وایي درسونه هم کوي خو سوچ پکې پکار دی چې دا قرآن موږ ته څه وایي او قرآن موږ ته څه ښیي په دې قرآن کې معادي دي چې وعدې د الله او د مخلوق وعده د مخلوق او په خپله کې وعدې بله وعدې ذکر کړي په دې قرآن کې حکمونه دي اوامر او چې کله ته یو امر ذکر یاد کړي نو په لږونو زرګونو امرونه دي حکمونه په دې قرآن کې نه یې دا منه ده چې دا کار به نه کې دا به نه کې دا به نه کې موږ هغې ته نه ګورو یو امر منو بل نه منو یو نهی نه ځان ساتو بل نه ساتو راځئ چې د خدای کتاب ځان ته مشغله راه وګرځوو او د دې نه سبق واخلو نو زموږ انسانیت به کامل شي دې ملک کې به امن راشي پرون زه وزیر اعظم سره ناست وم زما نیغ ورته خلک نه په خپل مینه تللی و مجبوري وه بیا وي نو موږ ناست وو نو ما راته وایي موږ ترقي په 2 سیزونو کوي یو چې اقتصادي طور کوي دویم چې امن اقتصادي له خو تاسو مخکې ووایو موټروی هم جوړ کړی دا هم کړي دا هم کړي هغه هم کړي خو دې امن له هم څه وکوي نن د دنیا خلکو ټولې راغستې دي او غریبانان ماشومان یې په اوږو ناست دي او راروان دي یو خرګی دی یو بارګی دی او راروان دي سره د زنانو یو وخت کې پخوا باړه کې بس دغه راغلی و انقلاب د دې په لوخای خلکو ورته کورونه ورکړي امداد یې کړی و احسان یې ورسره کړی نن بیا په هغوی باندې داسې حالت راغی چې طلا والا راروان دي او ماشومان دي او ښځې دي زنانه دي ځای نشته بیلټونه لګوي نو ما امن پکار دی چې په خپل ملک کې سړی په امن وي نو کوم ځای به په امن شي نو دې امن له څه پکار دي خو امن هغه راځي چې په قرآن عمل وشي ایمان سره ظلم یو ځای نشي کله چې ظلم د ایمان سره یو ځای شو بیا امن نشته وایي امن به پسې راځي او امن به پسې راځي نو کله وایي تعلیم ونیوه کله وایي بوډا ونیوه کله وایي مدرسه بند کړه په دې امن نه راځي امن به په دې راځي چې ظلم ختم شي هغه ظلم که فوجي کوي هغه ظلم که پولیس کوي هغه ظلم که طالب او بوډا کوي تر څو چې ظلم نه ختم شي نو امن نشته او ظلم به ختمېږي په قرآن راځئ چې د خدای کتاب ته کښېنو په دې عمل وکړو الله به د عمل د امن وګرځوي زما دعا ده چې الله دې مسلمانانو ته د ملک کې امن راولي او مسلط عزیز صاحب چې هغوی دا پروګرام یې ښولی و دعا وکړئ چې الله د هغوی والدین ته مغفرت نصیب کړي او الله هغه جان ښایسته کړي الله یې قبر منور کړي